زما زوی دی پرونه ما ته وی چې څنګه چلو کوم مال بچیا خنه خشه ګور نور نه پوي او دا حدیث مې ورته په 12,000 روپۍ بیګاس خوندر اغسته دي او په 4,000 روپۍ ګډوره اغسته دي مال ګډوره بالعلوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاروا او زه به د غوا کې شریک شم زه به تاسو سره په غوا سور شم په پولیس راحت باندې او دا ګډوره د رسول الله په خاطر زهر کالی د خپل ځان په نوم ګډوره نه علم زه ګډوره د رسول الله په خاطر ځکه چې رسول الله به قرباني کوله نه د بیبي خدیجه په نوم به قرباني کوله نو چې قرباني کوي یوه حصه پکې د رسول الله کوي ما به دې خبره پوه شوې دا مو وایه چې زه به پې سورېږم جنت سورېده مرېده نشته که خدای ته منظور وي قبرونه هم د لړمانانو تنورونه دي دغه نشته بعضې پکې صاحبه غوښې نه نه د غوښه لږه ښه ده خدای دې کور وران که مال غوښه یې څه کوي ویل ولې دا ګدو بیا نه یم میاشت شل ورځې خو بیا خورو که نه دغه ورځ خلک ګورئ چا چې قرباني نه کړې ده پاو نیم پاوتیکه ما هغې نه دړی دړی دوه سیره په مړه خېټه ورکوي چې ویې خوري چې ځان له تیکه هم پرې نه دی دا هم د ایمان امتحان دی درته ایماني وایم زمونږ خپله قرباني چې تیکه پرې نه دی چې څوک راځي د غریبانو چې چا نه کړي هغې کار ولېږي نن سبا چې چا کړي خلک هغې کار هم لېږي چې چا کړي دې خانه خراب کړی ولې لېږي چې چا نه کړي هغې کړی ولېږه مونږ له به څوک راوړي که چا راوړي ویې خورئ که دال مال وخورئ خبره د خدای د خوشحالولو ده د رسول الله د خوشحالولو ده د ابراهیم علیه السلام د خوشحالولو ده غوښې زهر وخورئ د کال 12 میاشتې نه خورئ څه کال 12 میاشتې هم د میخې او سنډاګانو او غواګانې خلاصې کړې که خبره د خدای د خوشحالولو ده خدای په څه خوشحالېږي خدای په دې خوشحالېږي چې چا قرباني کړي نه کړي او دړی غوښه ورکړه ورنډې په مړه خېټه یې خبره د دې ده